دنیا کې زما ورونو لویه سرمایه دا علم دی، ځکه علم رڼا ده، علم نور دی، علم د ایمان او د تقوا د حاصلولو یو ډیوه ده، او د علم باندې انسان خپل خالق او د هغه احسانات پیژني. نو دی وجنه اوچته مرتبه په مرتبو کې هغه مرتبه د هغه عالم ده چې هغه الله او رسول هم پیژني او عمل هم پې کوي او د کتاب او سنت دعوت هم کوي. نبی صلی الله علیه وسلم بعضې دعاګانو کې دي چې د علم سوال یې کړی دی، اللهم انی اسألک علما نافعا. موسی علیہ السلام د الله نه دعا کوي رب زدنی علما. ملائکه وایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. الله هغه کمال علم دی چې تا موږ له راکړی دی. موسی علیہ السلام روان دی د خضر علیہ السلام خواته طنجه مجمع البحرین ته چې ورسېد، هلته خضر علیہ السلام سره مخامخ شو. امام بخاري یو لوی روایت راوړی دی، بار بار یې راوړي. ورته وایي هلکه څوک یې؟ وایي زه موسی یم. وایي کوم موسی؟ وایي موسی بني اسرائیل. لکه ځوانه دلته څه کې څه پسې راغلی؟ وایي هل اتبعک علی ان تعلمني مما علمت رشدا. علم دنه یادومه، خو هغه علم به راته ښې چې هغه د اصلاح علم یې الله او رسول ته پې سړی رسي او د رب العالمین سره تعلق ته پې انسان وررسیږي. او د عالم باره کې راځي چې یدعا عظیما فی ملکوت السماوات والارض. او الله چې سوره ال عمران کې گواهان ذکر کوي په توحید، نو الله وایي زه ګوایم، شهد الله، ملائک گواه دي، و اولو العلم، علما گواه دي. مفسر قرطبي اندلسي مالکی دلته لیکلي دي وایي هذا اکبر شرف لاصحاب العلم. دا د علماو ډیر لوی عزت دی او ډیره لویه مرتبه ده، ځکه الله د خپلې ګواهي او د ملایکو سره د ګواهي سره الله د علماو ګواهي یو ځای کوي.